په سیاست کې په تنظیمو کې تر ټولو ضروري کار چې کوم دی هغه پر یوت باندې کار کول دی، هغه یوت راجمع کول دی، د یوت څخه کار اخیستل دی. نو د دې دا اقدام زه ستایم او پارټۍ ته او مشرانو ته مبارکي وړاندې کوم چې ډېر یو ښه قدم یې واخیستی چې د یوت بنیاد یې کښېږدی او د دې چې کوم مشرتابه دی اغا جان صاحب ته او د ټیم ته مبارکي وایم چې دوی ته دا ذمهداري ور په غاړه سول. او د پاک رب په دربار کې لاس په دعا یم چې دا کې دوی ته توفیق نصیب سي او دوی دا دنده په ښه توګه پر مخ بوځي. ځوانانو په دې باندې موږ تاسو ټوله خبر یو چې ځوان چې دی هغه که د ملک، هغه که د پارټۍ، که د سیاست، که د یو تنظیمي ډانچې یا د یو قومي سیسټم کې چې دی د ځوان کردار د ملا د تیر دی. د ملا د تیر کردار په بدن کې داسې دی چې نور هر څه ستا سره موجود دی، ستا سره پښې، لاسونه، دماغ، هر څه موجود دی، لیکن که کله خدای نخواسته ستا د ملا کې مسله راله، د ملا تیر دی خراب شو، نور شیان دي بیا ګرد ضایع. نو داسې په معاشره کې، داسې په علاقه کې، په پارټیانو کې، په ملکو کې بغیر د یو تزما په نظر باندې هر څه چې هر څوک کوي هغه فالتو دي، یعنی ضایع دي. نو تاسو به همت کوئ، ځوانان به همت کوي، خپل د مشرتابه لاس به نیسي او دا همت او دا جذبه چې کومه تاسو نن ښکاره کړې ده دا به تر یو څو ورځې پر محدوده نه ساتئ. جذبه به همیشه ښکاره کوئ چې کومې ناخوالیانې دي په وطن کې دلته ملګرو خبرې وکړې، زموږ ستاسو پر قوم، زموږ ستاسو پر وطن، پر علاقه باندې دا بدبختۍ، ناخوالۍ دومره زیاتې دي، دومره زیاتې دي. دا نن موږ د سفر څخه ډایرکټ دلته رالو، دلته مخکې د ملګرو سره ناستو، هلته موږ دا مجلس وکړ چې په دې وطن کې دا بدبختۍ دونه زیاتې دي چې دا هر څه زموږ په یاد زده دي. کلا سبق چې دا دربدرۍ دي، دا بېروزګاري ده، دا بدامنۍ دي، دا زموږ وسایل، دا سل مسلې دي. د هر ځوان، د هر سپین ږیري، د هر سپین سري، د هر مشر، د هر کارکون، د هر سیاسي سربخلاص دی چې زما په وطن کې کومې دربدرۍ دي. لیکن زه دا وایم چې دا بار بار موږ تکراروو چې زما په وطن کې دا دی، زما په وطن کې دا بدبختي ده، زما په وطن کې دا دربدري ده. د دې پر ځای راسئ پر دې خبره وکړو چې دا دربدرۍ به موږ لرې کوو څنګه، د دې بدبختۍ څخه، د دې ناخوالۍ څخه، د دې پسماندګۍ څخه به موږ ځان څنګه باسو. د دې سره پر دې باندې راسي خبره وکړو، راسي پر دې باندې کار وکړو، راسي پر دې باندې اتفاق او اتحاد وکړو، راسي د انګریز جوړ شوی ډیوایډ اینډ رولز چې زموږ په منځ کې اچولی دی چې په هغه باندې موږ مات کړي یو، موږ د یو د بل خلاف یو، هغه زموږ د کمزورۍ ذریعه جوړه شوې ده، راسي هغه پرېږدو. راسي د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو. څه پروا لري په دنیا کې دومره انسانان اوسي، مختلف رنگونه دي، مختلف شکلونه دي، مختلف جامې او زبانونه وایي. مثال د دې تالار څخه تاسو واخلئ، ماشاءالله دومره خلک ناست دي، دوه په یو شکل نه دي، دوه یو رقم جامې نه دي اغوستي، دوه یو رقم جاکټان نه دي اغوستي، خو بیا موږ ناست یو. ولې ناست یو؟ پر نظریه باندې ناست یو. راسي پر نظریه کار وکړو. نو نسي کېدلی چې موږ په دنیا کې وسیږو، جامه مو جلا ده، زبانونه مو جلا دي، رنګونه مو جلا دي، او بیا هم په دا دنیا کې موږ اوسو. نو داسې نسي کېدلی چې په دې دنیا کې نظریې مو جلا وي، سیاست مو جلا وي او په اتفاق وسیږو. داسې نسي کېدلی. داسې کېدلی سي، بالکل کېدلی سي، او موږ به دا کوو. زما د مظلوم عوامي تحریک د مشرتابه څخه دا خواست دی او ستاسو ځوانانو څخه مې دا خواست دی، او چې کوم نور زموږ برادر تنظیمونه دي، سیاسي پارټیانې دي، د هغو څخه مې دا خواست دی چې تاسو ته خپله نظریه مبارک، دوی ته خپله نظریه مبارک، موږ ته خپله نظریه مبارک. لیکن کم وخت چې خبره د وطن د دربدرۍ د کام رالل، بیا راسي لاسونه یو بل ته سره ورکو، او کم ځای چې ظلم وي، د یو مظلوم حق خوړل کېږي، ستا د کام او د وطن پسماندګي شاته راځي، راسي هلته لاسونه سره ورکو او تر دا ظلم ځان وباسو. خاص مې ستاسو څخه خواست دا دی، ځکه چې ستاسو د تنظیم یا ستاسو د تحریک نوم هم مظلوم ولسي تحریک دی، نو ستاسو څخه مې خواست دا دی او دا مې امید دی چې انشاءالله خاص کر دا یوت دا به د
مظلومانو لاس نیسي او د ظالم مخ ته به درېږي. وخت کم دی، خبرې مو ډېرې زړه غواړي، خو ستاسو دا یوت ته لاس په دعا چې الله یې کامیابه کړي. انشاءالله مجلسونه به بیا بل وخت کوو. زه به حیثیت زما سیاسي کارکون چې زه یم یا زموږ کوم قومي جرګه ده پوپلزي قومي جرګه، دا تاسو ته اطمینان درکوو چې په کم ځای کې د مظلوم اواز او د ظالم مخ ته درېدل یې، که نور څوک ستاسو سره ولاړ یي که نه یې ولاړ، پوپلزي قومي جرګه او موږ به ستاسو سره ولاړ یو.